او دا حدیث امام بخاری په بخاری کې، امام مسلم په مسلم کې متفق علی حدیث دی او روایت ته د سیدنا عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین اہل بیت علیہم السلام کے اہم فرد اغن روایت تے عبداللہ ابن عباس فرمائی وچ حضور مبارک کو فرمائل چی یو سڑی دا پارا حلال ندی او پا حدیث کی چی دا کم الفاظ دی پا غیبان دی لام تاکید داخل دی ہرگز حلال ندی، ہرگز عربی دا گریمر دا الفاظ خپل معنی سڑی دا پارا ہرگز حلال ندی چی اغا دا سی زنانه سره یوځای شي چې اغه زنانه سره محرم نی. حضور مبارک فرمای او خزی د پاره هرگز سفر حلال نه دی. حضور مبارک حدیث کې فرمای سفر حلال نه دی چې په اغه سفر کې زنانه سره خپل محرم نی. نبی علیہ السلام فرمای بالکل نه حلال. عبداللہ ابن عباس فرمای یو صحابی ودریدا، اے صاحبانو نن سبا کسان به یی چې زور سره زم خو زما دفتر دی او زما آفیس دی او د زما کار دی او د زما کارخانه ده او د زما تجارت دی او زما بل څوک شته نه او دا به اوس حج نه کوي، نه به کوي حج. ته کارخانم پرېږده، ته آفیسم پرېږده، ته دفترم پرېږده، ته روزګارم پرېږده، هر څه پرېږده او ته ورسره لاړ شه. او چې کله ځي ځان سره یې بوځه، ته به ورسره ځي، هر څه به پرېږدي. زمونږ دپاره دین اسلام دپاره او د زمونږ دپاره ټولو نه اهم هر څه رستو دي، دین اسلام زمونږ دپاره هر څه نه مقدم او وړاندې دی. چې کله حضور مبارک دا خبره وفرمایله، عبداللہ ابن عباس فرمایي یو صحابي ودرېده، هر شي سوال شوی، هر سیز بابت کې صحابو سوال کړی، ډایرکټ صحابي ودرېده ورته فرمایي یا رسول الله مبارکه ښه چې تاسو خبره وکړه، زما کور والا خو سږ کال د حج اراده کړې او زما خپل ګوره صحابوم څه عجیبه خلکو، ما خپل ځان پلانکی غزا کې لیکلی دی، زه خو جهاد ته روان یم یا رسول الله مبارک، زما نوم په پلانکی غزا کې لیکل شوی او کور والا ما یا رسول الله حج ته روانه ده، نو زه خو خپل کور والا سره حج ته نشم تللی، زه خو بیا جهاد او غزا نه پاتې کېږم. ته راته ووایه جهاد او غزا اهم دی او که زما او ستا آفس اهم دی، زما او ستا فیکټري او کارخانه او روزګار او کاروبار اهم دی. چې جهاد نه یو انسان رسول الله مبارک منع کوي نو پته لګي چې د ښځې بغیر د محرم نه حج نه کیږي. حضور مبارک سور ته فرمایي ښه ستا کور والا جهاد حج ته روانه ده او تا پلانکی غزوه کې خپل نوم لیکلی، حضور مبارک ورته فرمایي هیڅ خبره نه، انطلق ډایرکټ لاړ شه، فحج مع امرتی، غزا پریدا او خپل کور والا سره حج وکړه. نبی علیہ السلام تاسو اندازه ولګوئ دا خو جهاز کې داسې کینی او علما تنگ نظر دی او فلان دی، لعنت ته استا په دغه سوچ باندې چې ته د امام الانبیاء د څومره پاکه زمانہ و د صحابه، څومره د حیا او د عزت او د احترام چې خدای پاک فرمای السابقون الاولون چې څومره صحابه دي ټول جنتیان دي. الله فرمای خدای پاک ورته اعلان کړی په قرآن کې زما استاد اخرت او د ملجا او د اخرنزي هیڅ پته نه لګي چې زما استاد اخرنزي بس شي چرته بزو او د دوی د جنت ګارنټي رب متعال په قرآن کې ورکړي. الله فرمایي وکلا وعد الله الحسنى، ما د حضور مبارک هر صحابي سره د جنت د دخول وعده کړی دا چې هر صحابي د حضور مبارک با رب متعال هغه بهتر جنت لزي. بیا حضور مبارک ورته فرمایي فانطلق، خپل نوم د غزوې نه وران کړه، مزه جهاد ده او فحج مع امرتی، لاړ شه خپل کور والا سره په سفر کې ور سره محرم نشتا، خپل کور والا سره ملګری شه. نو دی وجنه په حدیث باندې دا شرط دی چې یا به خاوند سره ځي او یا به پلار او زوی او ماما او کاکا وغیره چې کوم د ښځې دپاره محرمي دا د هغې دپاره شرط دی هغې سره به ځي. خو چې دا ټول شرایط کله پوره شي، ټول پوره شي، نو بیا دا یاد ساتئ او چا حج وکړه نو حج بیا ډیر بهتر عمل دی.